ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ پری خودا اور روان دے ہجرت کی خبشو طرف روان دے زید اللہ دا دین دا پارا چی دا اللہ دین بیان کی دا اللہ عبادتو کی صحیح البخاری کی روایت دے دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی عائشہ بھی وہی چی مونگ باندے دا سی ورز ندا تیرا شوے دا خوش قسمت خلقو کار دے خواہ او دا غی خبر دا عائشہ بھی وہی چی پا مونگ باندے دا سی ورز ندا تیرا شوے چی نبی علیہ السلام زمون کر سارا و ما خام ندے راغلے نبی علیہ السلام پا مونگ باندے دمر مینو پا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندے دمر مینو چی زمون کرمم سار راتو پا ما خام راتو دمر مینے و دا چا سرا دا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا لیکن کلچ امتحانات زیاد شو تکالیم مومنانو تا زیاد شو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کلین روان شو خبشو طرف تا او چه خبشو تا زینو چه کلا برق العماد نمی علاقه دا غیط و رسیدو نلار کے وسر یو قسم علاو شو ابن دغینہ وسر میلاو شو او دا ابن دغینہ چی دینو دا القاری علاقی مشر دے القارہ دا یو علاقه و دا غی خلقو اغیتا چی ورغینو دا القاری دا مشر چیو دا دیو سر میلاو شو دا ابن دغینہ دا ابن دغینہ نوم بل دے دا غنوم دے حارث ابن زید او دا دغینہ چیدن دا مور نوم دے لیکن مشہور دا مور پا نوم باندے دے دا مور نومی مشہورو نو پاغی بانے زویم مشہور شو نو دا ابن دغینہ و سر میلاو شو دا حارث ابن زید دا حارث ابن زید دا اوچت سڑے وقا دا القاری بادشاہ او دا قارن بے یو قومو دا غی سردارو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہوئی ابوبکر صدیقہ چرت روانے چرت دے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہوئی اخرجنی قومی فارید ان اسیح فی الارض وعابد ربی ابوبکر صدیق تو فرمائے اخرجنی قومی زماد قوم زرو باسلامام زید ملکنا دکلی نرو باسلامام فارید ان اسیح فی الارض وعابد ربی دا دید پارا والزمام دا کلی پریدما دا کلی نخر ہجرت کو مام زما ارادہ دا چی پدیزمکا کے گر زما پدیزمکا کے مزل کو مام او دا خپل رب عبادت کو مام زکا دا خپل کلی نا خپل قوم رو باسل امام دا مزر دا چی پدیزمکا کے گر زمام او چی کم زیماتا رکاوٹ نہیں کم زیماتا ستون زنی تکلیف نہیں چالتا دا اللہ عبادت کو مام دا مسئلہ یادو ساتھا کو رکھا کچرتا یوزے کے تاسوک دا عبادت نمنکی و عبادت تا دین پریدی ناغذے پریدا خدا اللہ عبادت ہم پریدا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گورا چمل کے پری ہے دے او کور کلے پری ہے دے لیکن دا اللہ عبادت سے نہ کئی اغن پریدی لکہ خطبہ کی مونگ آیات کریمہ تلاوت قرآن کریم کی اللہ ہوئی دا فاجران فاسقان او دا کافر چی دا قیامت پورز باندے راپور تشی ملائک پورتوئی فیما کنتا
تاسو څه کې وایي چې عبادت هم د الله نه دی کړی د فاسقانو فاجرانو ته به ووایي کافرانو ته به ووایي د الله عبادت هم ولې نه دی کړی دوی به ورته څه وایي قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها دا فاسقان فاجران بوتوين كنا مستضعفين في الأرض مونږ د الله پزماکه کې کمزوري کړی شو مونږ خو کمزوري د دې وجنه مونږ د الله عبادت نه کړم ملائک بوتوي ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها تاسو ولې د الله عبادت نه کوو د الله ځمکه فراخ وام د الله ځمکه غټ وا تاسو هجرت د یو ځای نه بل ځای ته ولې نه کوو تاسو ولې هلته نه تلئ نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دې وجه نه څه کوي هغه ورته وایي د دې وجه نه زه ملک پرېږدم او ملک پرېښودلی شمه کله پرېښودی شمه لیکن د الله عبادت نشم پرېښودی زړه مې دا دی چې په دې ځمکه کې به ګرځم او بل ځای کې به د خپل رب عبادت کوم لیکن د الله عبادت نه پرېږدم ابن دغینه ورته څه وایي حارث ابن زید ورته څه وایي هغه ورته وایي فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج ابن دغینه وتوي فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج اے ابا بکر اے ابو بکر صدیق ستا پشان قیمتی انسان خلق د کلی نه وباسي ستا پشان قیمتی سړی د کلی نه وځي او نه هغه د کلی نه خلق وباسي ته ډېر قیمتي سړی ته ډېر قیمتي سړی ته د کلی نه نځې نبتا خلق د کلی نو باسی ابن دغینه وتوی حارث ابن زید وتوی او سوی وتا وستا بشان خلق چرته میلاویږي ابن دغینه وتوی انك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلا وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق ابن دغینه وتوی پتا کې خدای الله ډېر خولي صفات هغه موجود دي الله د پکې خولي صفات کې خودلې دي یقینا ته خدای د غریبانو سره سکایم دا غي سره احسان کایم ته خدای خلکو سره خپل ولی پالم ته د خلکو بوج په خپل ځان باندې راچم ته خو تم قیمتي سړی چې ته میلمل ډوډۍ ورکای میلمه دوست سړی ته خدای خلکو حوادث هغه په ځان باندې راچم د خلکو ملګرتوب کوي ته ولې د کلی نه وځې او پکار خدا د چې دا صفات په هر مسلمان کې چې صله رحمی پالي او غریبانو لا ډوډۍ ورکوي د غریبانو سره امداد کوي او د هغوی غریبانو باندې چې کوم حوادث راځي چې هغې کې ورسره ملګرتیا کوي دا د هر مسلمان شان دی چې ځان ته وایي چې زه مسلمان یم نو دی به د غریب سره احسان کوي چې دی وایي چې زه مسلمان یم نو دی به خپل ولی پالي چې دی وایي چې زه مسلمان یم په ځان باندې به بوج غورځوي او بل مسلمان به ترې بچ کړي په ځان باندې به هغه بوج راغلی که دی وایي چې زه مسلمان یم میلمه له به ډوډۍ ورکوي که دی وایي چې زه مسلمان یم نو د حق ملګرتوب به کوي چې دا صفات هر مسلمان په ځان کې پیدا کړي ښه اوس په بیا وایي چې څوک صله رحمي نه پالي یا غریب له ډوډۍ نه ورکوي نو به چې هغه مسلمان نه دی یا به ته د خلک ځای وایي مخکې وروسته به بیا کټ شي نو چې څوک ګوره صله رحمي نه پالي څوک میلمه له ډوډۍ نه ورکوي غریب له ډوډۍ نه ورکوي میلمستوب نه کوي د چا او د حق پرستو ملګرتیا نه کوي دا د مسلمان شان نه دی ښه دا د مسلمان شان نه دی ګوره ښه نن سبا عقیده او عمل خدا هر چا برابر دی عقیده د هر چا برابر ده د ډېرو برابر ده عمل د ډېرو خلکو برابر دی لیکن دا کار پکې نشته چې غریب له به ډوډۍ ورکوي غریب له به رزق ورکوي میلمستوب به کوي صله رحمي به پالي
او خوش اخلاق وي نور اعمال به برابري ناغه ورو چې زمونږ هغه دلته چې میلمه له ډوډۍ راوړي نو الټه دې هغه قربا ارزو کړي قربا دې نه څه وکړي زر دې نه کوټې راسېټ ټکي پټ کړي ځان نو هغه میلمه چې دغسې پاتې کړي میلمه دوستي وکړه میلمه وپاله د میلمه نه په خپله مه خوره میلمه له چې چا سره راوړي دي دا میلمه ته ورخوا کا او د میلمه نه بیا زر مه بس کوه د میلمه نه زر مه بس کوه چې میلمه وایي چې ګوره ما ډېره وخوړه د عاجز د قربه خو بیا موړ دی که ته چېرته موړو مې نو د میلمه سره لاس وتپوه د میلمه سره لاس اخوا کا لاس مه راغونډوه لاس څه مه کوه مه راغونډوه خو هسې نه چې داسې کار ورسره وکړې چې میلمه یو نوړی اخلي ته د میلمه د یو نوړی سره درې نوړی اخلې او چې څو څو میلمه خبرېږي تا دې شی سنبال کړی دی داسې مه کوه یا چا میلمه له ډوډۍ راوړې ده او هغه د میلمه سره لږ رادې خوا شو تا دې نه پوټې سیټ کړی دی دا چل مه کوه دا د میلمه شان نه دی پیغمبرانو ته وګوره چې کله میلمه له ډوډۍ راوباسي او ډوډۍ کمه ده نو خپل کور واله ته ووایي چې مونږ ډوډۍ ته کینو تاسو رڼا بنده کړئ شمع بنده کړئ ډیوه بنده کړئ لاټین بند کړئ چې زه لاس ته پوما چې میلمه په دې پوه شي چې کوربه خو لګیا دی خوراک کوي لیکن کوربه به هسې لاس ته پوي چې ډېره دې راوباسلې ده ډوډۍ نو بیا ورسره تم ډېره وخوره خو چې نشته بیا ورسره ګزاره کوه نو ګوره دا د مسلمان شان نه دی چې میلمان نه پالي ښه او هغه صله رحمي نه پالي هغه عزیزولي نه پالي هغه د مسلمان بوج په خپل اوږه باندې نه راچوي دې باندې مختصر واقعه پکې یو بله ورداننه کوو ښه کله چې نبي علیه السلام مکې ته راغی او اعلان یې وکړو چې زه د الله رسول یم او زما خبره ومنئ هغه بله واقعه به بیا واپس را شروع کوم د ابوبکر صدیق هغه دې ځای سره ریلیټډ بله خبره نبی علیه السلام چې کله مکې ته راغی مشرکانو اعلان وکړو یهودو چې دلته یو سړی راغلی دی او هغه صحابي دی صحابي به هغه چاته وي چې بېدینه وي یو بېدینه سړی راغلی دی جادوګر دی او داسې کار وکړئ چې د دې جادوګر خبره ونه منئ او خپل زنانه او خپل ماشومان د دې جادوګر نه لرې کړئ کنې پرې خپل جال کې به یې راټینګ کړي پرې خپل جال کې به یې څه کړي راټینګ به یې کړي په مکه کې دا افوا خوره شوه چې جادوګر راغلی دی او محمد نوم یې دی او په خلکو باندې جادو کوي او خلک په خپل جادو کې راټینګي او خلک د خپل دین نه اړي زمونږ د پلار نیکه چې کم دین دی د هغې نه خلک اړي داسې یو جادوګر دی او چې بچی یو پیره جادو کړی دی دوباره هغه د خپل پلار دین نه دی منلی د خپل بابا دین نه دی منلی خلک روان دی د مکې نه وځي اوس نن سبا خلک حق پرسته د کلي نه وباسي او په خپله پکې پاتې کېږي هغوی ځان وباسو حق پرست دی وکې پرېښودو خلک لګیا دی پټې پټې کړې تړي او کورونه خوشي کوي مکې نه خلک لګیا دی بل طرف ته ځي په دې کې یو بوډی ابای ده بوډی ابای ځان له خپل اسباب راغونډ کړو لوښي لرګي راونغاښته کډه یې ځان له ګول کړه کډه چې برابر کړه کور خوشی کوي د دې نه ځي بل ځای ته چې کډه برابر کړه پنډو کې وتړو یو کس راغی ودا څه کوي ابای تپوس دې کوي هغه ورته وایي ابای دلته یو سړی راغلی دی جادوګر دی او هغه چې به خلکو باندې جادو وکړي نو خلک د خپل دین نه اړي او خپل دین ته یې راړي داسې یو سړی راغلی نو داسې کار کومه چې د دې ځای نه دا کډه وړم بل ځای به دې راشم
او د دې جادو نه بخلاص شماسینه چې په ما جادو کی او ما د خپل دین نه واړی ما د خپل پلار نیکه دین نه واړی یخا ودا به چرته وړي هغه ته د حبشي او مقام یاد کوي دا غزه ته وړم الته به هجرت کو ودا سره خو خنه د چې دا پاندو کې د سره زو وسما دا پاندو کې د سره زه د مکې نه والم او استاغه مقام ته ورسو هغه ته ډیره خلا دا خو زما د پاره ډیره د خوشاله خبره ده اسیم بوډای ما اسیم زنانه ما پاندو کې نه شمولای ته ځوان اله کې کتار سره پاندو کې و دا بر سره ډیر خو کې دعا ورته وکم معشوم سره پاندو کې ځوان اله ته پاندو کې سره واغس روان دي پلارزي کله چې مقام ته ورسېدو خپل ځای ته زنانه ورسېدا ځوان ته وی پاندو کې دلته کېدا بس دا ځای دلته بس دما کوم دلته پاتې کېږم دلته په ما بس هغه نشي راتله زه د مکې نه ډېر لري رالم او داغه په جادو کې اوس نه شم راګېرې ده او بس ته اجازه ته توسا ویته د چا د وجه راغلی ودا یو ځوان دی جادو کې او خلک په خپل جادو کې راټینګي او زه د هغه جادوګر او د هغه ځوان د وجه نه راغلی ما او نوم محمد دی هغه ته وی وورا اے باید چې دا چا د لاس راغلی اے باید دا وورا ته چې د کوم جادوګر د لاس ته هجرت د مکې نه کړی دی وورا چې هغه جادوګر او هغه محمد زما هغه محمد زما زما د وجه نه ته هجرت د مکې نه دی زه ته وکړو او پندو کې د سره ما راوړو ابا وته سوې کچر د ته جادوګر او ته په خلکو باندې جادو کوي خلک د خلکو د پلار نکدو دین نه اړای نو اول جادو ستا جادو په ما باندې وچلېدو چې ما د خپل پلار نک دین پرې خو د استاد دین ما قبول کو استاد دین ما سکو اما قبول داسې جادوګرو داسې حکمتو چې ابای د چا د لاسا ملک پری دی هم دا هغه سړی باندې بیا ایمان هم راوړی دی هغه جادو په چا باندې هم بیا اثر کړی دی چې چا دا هغه د لاس ملک پرې خو چا دا هغه د لاس علاقه پرې خو دا نو دا بهر حال خبره کو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ابن دغینه وی باندې به خبر وکړه چې ابن دغینه دا دغینه د مور نوم دی او دا د دې سړی د پلار نوم زید دی او د دې سړی خپل نوم حارث دی حارث ابن زید دی لیکن مور مشهور ده داغه په وجه باندې د دې الک نسبت د دې سړی نسبت چې د مور ته کیږي لکه پلانډو باندې پوهه کمه لکه عبد الله ابن ابي ابن سلول نو خلک ویا د ابي زوی ده کنه عبد الله ابن ابي نو دا د عبد الله د پلار نوم چې ده نو هغه ابي نه ده دا د دې مور نوم چې ده د مور نوم سلول ده نو خلک وی دا عبد الله ابن ابي ابن سلول نو د نکه نسبت وتا کوي اصل کې د عبد الله د مور نوم چې ده ابي ده او دا سلول ده دا عبد الله د مور نوم سلول ده او دا ابي چې ده پلار ده نو التا د مور د نسبت سره مرګره کی التا پلار نکه په ځای کې رانی نو دلته دا ابن دغینه جرانی نو دا اصل کې دا مور مشهور ده کله کله سړی په پلار مشهور نه په مور مشهوري په مور مشهوري لکه مشهوري زنانه په دې علاقه کې نو کته ورته د کور دا سلو کسانو د علاقانو نمونه والی نو هغه کس هغه نه پیژني او کله یو هغه ابای نو په حواله نو ها وې دا خو د پلان کې د مور دا کړه دا په پیژنه پلان کې کورې ده نو کله کله زنانه مشهوري نو دا حارث ابن زید چې ده نو دی مشهور دی په ابن دغینه باندې نو دی وته سوې وانا لك جار ارجع وعبد ربك ببلدك فرجع وارتحل معه ابن دغینه دا ابن دغینه وته سوې راځه واپس ابو بکر ته واپس راځم تعال ز امن در کوم ازستا قوم باندې ګرځمام
ستا قوم ته دا وینا کومم یهود او نصارو ته دا ویمم هغوی ته ورځمم هغوی ته ویما چې ابوبکر لما امن ورکړی دی دا زما په امن کې دی دته به څوک څه نه وایم دته به څوک څه نه وایي ابن دغینه راغی په ټول قوم د ابوبکر صدیق باندې وګرځېد رضی الله تعالی عنہ باندې او هر یو ته وی چې دا ټول قریش چې دا ټول په دای وخت کې چې کوم قریش خاندانونه وکړه هغه ته وی یو ته ودرېدو په کوسه کې د ورمخه ته چې ګوره خبردار ما ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ له امن ورکړی دی او دا ډیر قیمتي سړی دی د خلکو نه بوجونه کموي د خلکو ستړي تکلیفونه په خپل سر باندې اچي ډیر میلمدوز سړی دی سیله رحمی پالي او ډیر حق پرست انسان دی دی ولا کني نه وباسای دی بسنه کوي د کری نه باندې وباسای او دته به دروغجن نه وای دی چې دا لسکی ناغه وکي د خلکو سره خاو چې بالکل چې تا ورله امن ورکړی دی ته خو د القارې مشر د القارې قوم مشر وکړه داسې یو بادشاه چې په چا پسې لاړ شي د تحصیل نازي و MNA MPA چې په چا پسې لاړ شي دا خبره بیا خلک مني نو هغه ته چې ټیک ده چې تا راوستی دی مونږ ول امن ورکو او یو خبره وای زمونږ دا خبره به مونږ زمونږ دا یو څو قیدونه دا وزن سره اخلي سوی مر ابا بکر فلیعبد ربه فی داره یو شرط یو دا ولګاو قیمت سوی فلیصلی فیها ولیقرأ ما شاء دا بم کور کی ورپسې سوی ولا یؤذینا بذلک ولا یستعلن به فإنا نخشى أن يفتنا نساءنا وأبناءنا دا یو څو شرطونه دا بر علمونی بس راضی دی او ډیر دي شي امن وي وتا یو بدای چې عبادت په پکور کې دن نه کوي بار ته بنه راوځي مونږ کې او 10 کې تهجد کې نفل کې هر څه چکی دن نه وي د خپل رب عبادت چکی ابدان مونږ هم دن نه کوي او قرآن چې لولي خپل کتاب تلاوت چکی هم دن نه کوي بار وي پوښت आवाज نه کوي ځکه چې د بیا مونږ ته تکلیف را رسي او زمونږ زنانا او زمونږ دا واړه چې دین دا برزان سره واړي دا به بیلاری کی دا برزان سره صحابیان کی نو دی بدل لا ټول کارونه څه کوي کور کې دان نه واقعیا ختمو بس کو مخه سوي نیمه کې بس کې بیا نیمه کې بس بل جمعه کې وي صحیح ده نو سوي وتا چې ابوبکر صدیق دته امانی لیکن عبادت په بکور کې دان نه کوي کور کې هر چل کې دته بسنه وي لیکن بار باندې کوي دا شرایط یو ته لګول ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو سورہ ذکر عبادت کو منځم کو تلاوت کو ټول عبادت کو وسه وکړو دا مزه ورنکړه چې مړه بکور کې بم لاسه عبادت زمون پاله مونږ هغه ته نه رسول ولیکن دې څه وانت کېده چې دا وي په نقش قدم بدل غواړي مونږ ډېر ورځې دا درس په سپیکر باندې خو بیا مزهونه کې مونږ وایره دا حق ته مسله ده خلک کوئی زمونږ دا واړو د زنانه بیلاری کیږي نو کو بیلاری کیږي او کنه بیلاری کیږي مونږ وای نه دا حق ته مسله ده او دا په سپیکر باندې کول غواړي دا بس کول غواړي په سپیکر کول غواړي نو ابوبکر صدیق ته سوې هغه کور کې اصول از عبادت کو لیکن چې مزه ونه کړه ناغا ځان له کور ماخه ته یو کځه جوړ کو جمعه ته جوړ باغې کې به د الله عبادت کو مونږ به کو او قران میں پتیز الوستو چې قران میں پتیز الوستو او مونږ به کو نو دا دی خلکو دا زنانه چې د مشرکانو دا د قریشو زنانه وي او د يهودو دا زنانه وي دا برا غونډې دی او دا ماشومان او د ابوبکر صدیق خواته بناست وي
او داغه د تلاوت په اورېدو هغه تلاوت په اثر کوي یو زموږ د تلاوت خلک وایي چې دا رکعات پوس کله ختميږي چې په ناتوي نه دي شروع کړای نه وایي چې اوس په کله ختميږي یو زموږ د تلاوت یو هغه عرب او هغه په قران پوهیدمو ناغه تلاوت په مزه کوله ابو بکر صدیق خدا سے سړیو لکه حدیث کی راضی وکانا ابو بکر رجل بکان حدیث کی راضی وکانا ابو بکر رجل بکان لا یملک عینیه اذا قرأ القرآن ابو بکر صدیق داسې سړیو کله چې به قران کریم لوستونو په خپل به دستورګونو کې باندې په خپل به جړل نو چې دا مشرکانو د زنانه بو دراغونډ شوي او دا ماشومان نو چې د تلاوت کو نه وي بو سره جړل هغه بو سره سکول هغه بو سره جړل نو قران کریم به لوستو التا خلق وته وي د دې ځای نماز کا استاد وجه زمونږ واړه خرابيږي استاد وجه نه زمونږ زنانه بیلاری کیږي دا مسله مکو په اوچت आवाज باندې لکه دې زمانہ کې به والو دا مسله مکو په سپیکر باندې دا مسله مکو په منبر باندې دا مسله مکو په جمعات کې د دې سره زمونږ زنانه خرابيږي دې سره زمونږ ماشومان خرابيږي او ته چې دا بار بار دا خبره کوي نو دې سره زمونږ دا واړه خراب شي او تل کور کې زمونږ زنانه ناشتي نو هغه چې دغه خراب شي دا خو ما د درس په ولنې ورځ ویلو غالبا د میاشتې اتشتم نه هشتم تاریخ ماسوتان درس باغې کې ماړم به ویلو چې چرته د قران او د حدیث نه هټ کر خبره ما وکړه دا چې کار وکړي چې تاسو سره جرمانه نه هغه زمانه واله ما مجرم کړي او کچرته داسې نه نو زما اجازه ته تاسو ته چې زمانه د عجبه کاټ کړي چې کله ما دا څه خبره وکړه چې یا د قران خلاف او یا د حدیث خلاف و یا دا څه خبره او چې قران او حدیث ته راځي کېده نه نو بیا څه جرمانه عزت ورکو لیکن ابو بکر صدیق د ځان نه خبره نه کوله قران او حدیث بیانو لیکن په خلکو باندې بد لګیدو د قریش مشرکان راجم شو او وای چې دې پوښت आवाज باندې دلته قران نه بیانې ځان لري پټ پټ وي خپل کور دی د کور مای د خپل جمعات دی خپل ځای دی باغې کې خبره کوي بیا هم خلک دا ځای نه وباسي هغه داسې نه کوله نه منله دغه خلک لاړو ابن دغینه ته وی چې یاره تا چې کوم سړی راوسته دی ابو بکر هغه زمونږ د اصول خلاف کار شروع کړی دی اصول مونږ دا یو چې دیو په کور کې پټ عبادت کی پټ आवाज باندې او هغه په تیز باندې قران شروع کړي بار عبادت کی نو دا څه کار وکا چې هغه اصول تراولا او دا قران په باندې کا چې دا قران بیان نکي او دا په تیز आवाज باندې ونه وي عبادت بارونه کی منځ در بارونه کی او یا دا څه کار وکا چې خپل امن تی نه اوچت کا خپل امن څخه هغه تی نه والا خلق لاړ ابن دغینه باسي ابن دغینه راغی په ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بس هغه ته وی چې دا سکارو کا چې تعالی مامن درکړې ده نو دا سکارو کا چې دا قران په کور کې په پټه بیانوا په سپیکر باندې مو بیانوا په پټه پټه وایا او دا مونږ په کور کې پټ کوا عبادت د الله پټ کوا او یادا سکارو کا چې ما چې تعالی کوم امن درکړې دا امن دې مال واپس راک چې زما امن ستانه چوت شي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته جواب کی وی دا الله عبادت پټ نشم کوله دا الله کتاب پټ نشم بیانوله او دا څه کوله شما چې ستا امن تعالی واپس درکم تا چې کوم امن راکړې دا امن تا ته واپس تب زما ذمہوار نه کما ته 400 وي زما خپل خون په خپل سروانی امن یا ابن دغینه ته واپس چې کله امن واپس کړه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ
نو په مکه مکرمه کې په خپل کور کې یو شپه هم نه ده کړې یا چا په کور کې نه دی پرېښی د قریشو چې کوم مشرکانو او د مکې کوم مشرکانو هغې بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یوې شپې ته هم کور نه دی پرېښی داسې کار یې ورسره وکړو نو کم از کم چې ځان د صحابو په شان جوړ د هغې په نقش قدم باندې روان شو هغوی به د ځان سره نور خلق مسلمانول په خلکو کې به اسلام راوستو ایمان به پکې راوستو مونږ په چا کې ایمان او اسلام نشو راوستی لیکن چې په ځان کې راولو په بل کې مونږ نشو راوستی لیکن چې څه وکړو په ځان کې راولو نو دا به هم ډېر شي الله دې وکړي چې مونږ ټول کامل ایمان والا جوړ شو مونږ د الله عبادت والا جوړ شو د الله بندگان جوړ شو او چې الله کوم امر مونږ ته کړی دی په هغې باندې روان شو د نبی علیه السلام په طریقو باندې روان شو